بسم الله الرحمن الرحیم. بل د افعال عاملونا اغا افعال مدح او ذم دي. افعال مدح او ذم چې کوم دي دا سلور دانی دي. یو نعم دی، بل بئس دی، بل ساء دی، بل حبذا دی. دا سلور دانی چې کوم دي دا افعال مدح او ذم ورتوي. دا افعال مدح او ذم هم عمل کوي. وس دغه افعال مدح او ذم کې نعم او بئس دي کې د نحات اختلاف دی چې آیا دا افعال دی او کدا اسما دی. د جمهور بصرینو رائے دا ده چې دا افعال دی. دوی د خپل مدعا لپاره درې دلایل وایي. اول دلیل دا دی چې دا افعال دی ځکه په دوی پورې اتصال د ضمائر راځي. په چا پورې چې اتصال د ضمائر راځي هغه فعل وي، فلهذا دا افعال دی. تنګوره ته په نعمه کې ویلې شي نعما، نعمو، لکه قاما، قامو، نعما رجلین، نعمو رجالا. دا وګوره اتصال د الف او د واو د ضمائر شوی دی. فلهذا کار دا چې دا افعال دی ځکه اتصال د ضمائر، ضمیر تثنیه، ضمیر د جمع دا په افعال پورې راځي نه په اسماء پورې. دویم دلیل داوی چې په دغه بنعمو بئس پورې اتصال د تای تانیث ساکنه راځي. اتصال د تای تانیث ساکنه دا علامه ده فعل ده. فلهذا نو په دوی پورې چې اتصال د تای تانیث ساکنه راځي نو ښکار دا چې دوی افعال دي. لکه ته په نعمه کې ویلی سي لکه نعمت المرأه، یا بئس کې ویلی شي بئست الجاریه. اوس وګوره بئس کی بئست ویلی شي، نعمه کی نعمت ویلی شي. نو فلهذا اخکار دا چې دا افعال دي ځکه تا تانیث ور پورې متصل کېدلی شي، تای تانیث ساکنه. دریم دلیل دا وایي چې ګوره دا نعمه او بئس دا افعال دي. ولی ځکه دا مبني راځي په فتحې باندې لکه افعال ماضویه. افعال ماضویه مبنی، نو فلهذا دوی چې مبنی راځي په فتحې باندې بغیر د کوم دلیل نه، بغیر د کوم علت او لم نه، نو ښکار دا چې د افعال دي. ولی که چیرې اسما وای نو اسما بدون د دلیل نه مبنی کیږي. دا بنا لپاره علت غواړي، دا چې بغیر د علت نه مبنی دي. ښکار دا چې د افعال دي دا اسما نه دي. دا رائے د بصرین و کوفین حضرات وای چې دوی دواړه اسما دي دا افعال نه دي. هغوی بیا د خپل مدعا د اثبات لپاره 15 دلایل وایي. اول دلیل دا وایي چې دا اسما دي ځکه په دوی باندې حرف جر داخلیږي. دخول د حرف جر دا علامه د اسم ده لکه کافیه کې مرضی. ومن خواصه دخول اللام والجر والتنوین. دخول د حرف جر دا علامه د اسم ده. نو په دوی باندې حرف جر داخلیږي. چې حرف جر داخلیږي ښکار دا چې دا اسما دي دا افعال نه دي. لکه شاعر په خپل شعر کې وایي الست بنعم الجاری یؤلف بیته اخا قلة او معدم المال مصرما. نو وګوره دلته الست بنعم الجاری، وګوره د نعمه دا د افعال مدح او ذم څخه په دې باندې با حرف جر داخل شوی دی. ښکار دا چې دا څوک دی؟ اسم دی. ورنه کچری فعل وای په افعال پوری خو حرف جر نه داخلیږي. دویم دلیل دا وای چې عرب داسې وای یا نعم المولا یا نعم النصير. دا یا حرف ندا داخلي په نعمه او بئس باندې، او دخول د حرف ندا دا علامه د اسم ده. نو ښکار دا د نعمه او بئس دا اسما دي. دریم دلیل دا وای چې ګوره دا افعال نه دي. ولی کچری افعال وای نو دوی به بیا درلت کولای په زمانی باندې، او کچری دال په زمانی نه وای د دوی اقتران تر زمانی پوری با مستحسن وای. او حال دا چې نحات وای اقتران د نعمه او بئس تر زمانی پوری دا غیر مستحسن دی. کچری ته داسې وای نعم الرجل امس یا بئس الرجل غدا، دا قول غیر مستحسن دی، دا فصیح نه دی. نو ګره نحات اقتران د دغو افعالو تر زمانی پوری دا غیر مستحسن گنی. نو ښکاری دا چې دا افعال نه دي بلکې دا اسما دي. ځکه اقتران د افعال غو تر زمانی پورې مستحسن وي، بلکې ټول افعال
په اعتبار د ذات سره، په اعتبار د خپل مادي سره دالی په زمانه باندې. دوی خو په اعتبار د مادي درړت نه کی په زمانه، بلکې اقتران تر زمانی پورې هم غیر مستحسن دی. نو ښکاري دا چې دا اسما دي او دوی افعال نه دي. څلرم دلیل د خپل مدعا لپاره دا وایي چې دوی افعال نه دي بلکې اسما دي، ځکه چې دوی کې تصرف نه راځي، په دوی کې تصرف نشي کېدلی. د دوی نه صيغ د ماضي او مضارع او اسم فاعل او وغیره وغیره امر او نهي دا صيغې ورڅخه نه جوړیږي. نو دوی غیر متصرف دي، تصریف پکې نشي کېدلی، تصرف پکې نشي کېدلی. نو فلهذا دا بل دلیل دی چې دا اسما دي افعال نه دي. ولې که چېرې دوی افعال وای، افعالو کې خو تصرفات راځي که نه، ماضي ورنه جوړیږي، مضارع ورنه جوړیږي، امر ورنه جوړیږي، همداراز نهي ورڅخه جوړیږي. نو دا چې د دوی نه دغه صيغ نه جوړیږي، نو ښکاري دا چې دا اسما دي افعال نه دي. پنځم دلیل دا وایي چې ګوره د عربونه یو قول دا نقل سوی دی، نعیم الرجل، نعیم الرجل زیدن. اوس وګوره نعیم د فعیل وزن دی او فعیل وزن په افعالو کې ناراضي. دا چې نعمه دا په وزن د نعیم راضي، د فعیل راضي، نو ښکاري دا چې دا اسم دی فعل نه دی. نو فلهذا دا پنځه دلایل سول د کوفینو حضراتو چې دا نعمه و بئسا دوی افعال ندی بلکې اسما دي. خو مسلک د بصرینو دا راجح دی. نو موږ به د کوفینو حضراتو څخه جواب کو، د پنځو دلایلو نه به جواب کو. اول دوی دلیل دا ویلو چې نعمه و بئسا دا اسما دي افعال ندي، ځکه چې په دوی پوری حرف جر داخلیږي. دخول د حرف جر دا علامه د اسم ده. نو مونږ وایو چې ګوره په دوی پورې چې حرف جر داخلیږي دا عبارت بنا ده په تقدیر باندې. اصل کې دا حرف جر داخلي په اسم باندې، هغه اسم اغل د محذوفي، نو عبارت بنای په تقدیر باندې. دلته اوس الستو بنعم الجاری یؤلف بیته، دلته عبارت کې تقدیر دی. تنه ګوري بل ځکه بس در وخم با حرف جر په فعل باندې داخله وي بنا په حذف د عبارت باندې. لکه شاعر وای والله ما لیلا بنام صاحبه ولا مخالط اللیان جانبه. نو وګوره دلته والله ما لیلا بنام صاحبه. اوس وګوره دلته نام ینوم نوما دا فعل دی او په دې باندې حرف جر داخل شوی دی. نو ښکاري دا چې دلته هم عبارت بنا دی په حذف باندې. داسې نشي ویلی چې نامه دا فعل نه بلکې دا اسم دی ځکه په دې باندې خو حرف جر داخل شوی دی، نه بلکې دلته عبارت بنا دی په تقدیر باندې. دقسې په دغه شعر کې هم نو اصل کې تقدیر د عبارت داسې دی الست بنعم الجاری یولف بیته، عبارت داسې دی الست بجار مقول فيه نعم الجار. نو عبارت کې تقدیر دی دا با چې کم ده دا داخله ده په اسم باندې. الست بجارن، وګوره جارن دا جار دا اسم دی په هغې باندې اصل کې با داخل شوی ده، په دې فعل باندې نه ده داخل شوی. نو بیا هغه الست بجارن مقول فيه دا عبارت حذف سو. نو بیا عبارت خلاصه دار اوتل چې الست بنعم الجاری. همداراز والله ما لیلا بنام صاحبه، دې تقدیرم داسې دی چې والله ما لیلا بلیل مقول فيه نام صاحبه. نو وګوره دلته عبارت بنا ده په تقدیر باندې. فلهذا دغه قول نشي کولی چې دا با په دې فعل داخله ده، با په فعل نه داخله، با چې کوم ده په اسم باندې داخله شوی ده. کوفینو دویم دلیل دا ویلو چې نعمه و بئس چې کوم دي دا افعال نه بلکې دا اسما دي، ځکه په دوی باندې دخول د حرف ندا راځي. یا نعم المولا یا نعم المصير، یا نعم المولا یا نعم النصير. نو ګوره یا حرف ندا ور باندې داخله شوی ده، دخول د حرف ندا دا علامه د اسم ده. فلهذا ښکار دا چې دا اسم دی. نو موږ داغه نه جواب کو چې ګوره صاحبه دلته دا منادا چې کوم ده هغه محذوفه ده، تقدیر د عبارت داسې دی یا الله نعم المولا و نعم النصير. دلته دا یا حرف ندا
دا په لفظ د جلال داخله شوی ده، عادل د محذوف ګرځیدلی دی، فلهذا یا حرف ندا دا په نعمه باندې نه دی داخله. دریم دلیل هغوی دا ویلو چې په دغه نعمه او بئسا د دوی اقتران تر زمانی پوری دا غیر مستحسن دی. او سلرم دلیل دا ویلو چې په دوی کې تصرف نشي کېدلی. دا هم دلایل د دې خبرې لپاره دي چې دوی اسما دي افعال نه دي، ولی که چیرې افعال وای نو دوی اقتران به تر زمانی پوری دا مستحسن وای او په دوی کې به تصرفات کېدلی. نو موږ داغه نه جواب کو چې ګوره نعمه وضع شوی دی دې لپاره چې دا دال شي چې په غایت مدح باندې، او بئسا دا وضع شوی دی دې لپاره چې دا دال شي درلت وکي په غایت زم باندې. نو دوی چې درلت کوي په غایت مدح باندې یا په غایت زم باندې، نو د هغه وخت کې چې دوی درلت وکي او د دوی زمانه مقصوره تر حالی زمانی پوری. اوس کچیری د دوی اقتران تر زمانی پوری مستحسن شي نو د دوی اقتران به تر ماضی زمانی پوری هم راځي، تر استقبالی زمانی پوری به هم راځي. نو بیا چې ته د یو چا مدح کوي په داسې یو شي چې هغه شی په د کې وي په ماضی زمانه کې او یا په د کې راځي په حالی زمانہ کې په داسې یو شی توصیف کې، نو دا ټیک نه دی. هغه وخت کې توصیف ټیک دی، هغه وخت کې د یو چا کمال صفت کولای شي یا کمال ذم بیانولای شي چې هغه شی په د کې فی الحال موجود وي، هغه وصفی مادحه یا وصف زامه فی الحال په د کې موجود وي. دا چې هغه شی په د کې په تیر شوی زمانہ کې وي او تی اوس توصیف کې، یا هغه شی په د کې پراتون کې زمانہ کې راځي او تی اوس وصف بیانوي یا اوس د تقبیح بیانوي، فلهذا دا غیر مستحسن دی. ځکه د دوی اقتران تر زمانی پوری دا غیر مستحسن شو. همدغه وجه ده چې په دوی کې تصرفات هم نشي کېدلی، ځکه تصرفات خو به هغه وخت کېدلی شوی چې د دوی اقتران تر زمانی پوری مستحسن وای. نو بیا د دوی نه د ماضی څخه هم راتلی، د مضارع به هم راتلی چې دال وای دوی هم په زمانه ماضی هم په زمانه حالی هم په زمانه استقبالی باندې په دروړو ازمنو باندې دوی هغه درلت کول دا مستحسن وای. دا چې د دوی درلت کول په دروړو زمانو باندې دا غیر مستحسن دی، نو ځکه اقتران تر زمانی پورې هم ټیک نه دی. همداراز په دوی کې تصرفات راتلل، تصرفات کېدل دا هم غیر مستحسن دی. دوم دی وجنه پنځم کوفینو دلیل دا ویلو چې ګوره په نعمه کې یو وزن د نعیم راغلی دی، نعیم الرجل وزدل در نعیم الرجل، دا نعیم وزن د فعیل وزن، د فعیل وزن دا مختص در اسم پوری په افعالو کې د نعیم وزن ناراضي. دا بل دلیل دی دې خبره لپاره چې دا اسما دي افعال نه دي. نو موږ وایو چې ګوره د فعیل وزن په نعمه کې راتلل دا قول شاذ دی، او شاذ لکه نادر، نادر لکه معدوم، معدوم لکه لیس بشیء، هغه ته بیخي اعتبار نشته. نو فلهذا مسلک د بصرینو چې کم دی دا ټیک دی او دا منصور بالدلائل دی، په هغوی باندې اعتراضات ناراضي او هغوی چې کوم دلایل بیان کړي وه د هغوی نه جوابات هم نشي کېدلی. فلهذا مسلک د بصرینو دا غوره دی چې نعمه و بئس چې کم دی دا افعال دی اسما نه دی. افعال مدح او ذم دا څلور دانې دي، یو نعمه، بل بئس، بل ساء، بل حبذا. دا نعمه او بئس او ساء دا درې واړه چې کم دي دوی په احکامو کې سره شریک دي. دا نعمه د افعال مدح څخه دی، حبذا دام د افعال مدح څخه دی، بئس او ساء دا د افعال ذم څخه دی. نعمه او بئس او ساء دوی په احکامو کې سره شریکان دي. هغه دا چې د نعمه فاعل رسته مرفوع راځي او د فاعل نه بعد یو اسم مرفوع راځي چې هغه ته مخصوص بالمدح وای. خود دې نعمه په فاعل کې درې حالات دي. یو حالت دا دی چې فاعل معرف باللام وي، نعم الرجل زید، وس نعمه دا فعل د افعال مدح څخه، الرجل دا ورته فاعل دی، وسوګره فاعل معرف باللام راغلی، زیدون دا مخصوص بالمدح دی. یو بئس الرجل زیدون، یو ساء الرجل زیدون. دا یو حالت. دویم حالت د فاعل دا دی
چې فاعل دا نعمه یا بئس یا ساء دا معرف باللام نه بلکې مضاف معرف باللام ته، لکه تو نعم صاحب القوم زید یا بئس صاحب القوم زید، او یا چې ساء صاحب القوم زید. اوس نعم صاحب القوم زید، نعمه دا فعل د فاعلمته څخه دی. صاحب القوم، صاحب مضاف دی، القوم مضاف الیه دی. نو ګوره صاحب دا فاعل لپاره د نعمه دی او دا مضاف دی معرف باللام ته چې القوم دی. نو فاعل د نعمه دا معرف باللام نه دی بلکې دا مضاف دی، داس یو اسم ته چې هغه اسم معرف باللام دی چې القوم دی. نو صاحب القوم دا فاعل لپاره د نعمه، زیدون دا مخصوص بالمدح. دریم حالت دا دی، دریم حالت د فاعل دا نعمه و بئس و ساء چې دا فاعل د دوی چې کم دی دا ضمیر وي مستتر وي په دغه افعالو کې، یا په نعمه یا په بئس یا په ساء کې، په دوی کې مستتر وي او وروسته تمیز راغلی، لکه تو نعمه قوما معشره. اوس نعمه قوما نعمه چې کم دا فعل د فاعل مدح څخه دی، ضمیر پکې مستتر دی چې تعبیر ورنه کیږي په هو سره، هغه ورته فاعل دا قوما چې کم دی دا تمیز لپاره د هغه ضمیری مستتر. معشره چې کم دی دا مضاف مضاف الیه دا مخصوص بالمدح. بعض علما وایي چې دا معشره فاعل لپاره د نعمه دی او قوما دا منصوب بنا بر حالیت دی او یا بنا بر تمیز دی. خدا ضعیف رائے ده. یا بئس رجلا زید، بئس رجلا زید، بئس چې کوم دی دا فعل زم دی، ضمیر پکې هو مستتر دی، هغه ورته فاعل، رجلن دا تمیز لپاره د هغه هو ضمیر، او زیدون چې کوم دی دا مخصوص بالمدح. یا ساء رجلا زیدنا. دغه درې حالات دي په فاعل د نعمه او بئس او د ساء. دغه مخصوص بالمدح چې کوم دی کې دو ترکیب جایز دي، لکه نعم الرجل زید، نعمه فعل د فاعل مدح څخه، الرجل دا فاعل لپاره د نعمه، زیدون چې کوم دی دا مخصوص بالمدح مبتدا، دا مبتدا ده. دا نعم الرجل دا پورا جمله چې کوم مقدم ذکر شوی دا خبر مقدم دی، دا یو ترکیب. بل ترکیب دا چې نعم الرجل دا خو جمله فعلیه ده، زیدون دا خبر دی مبتدا محذوفه ده، تقدیر د عبارت داسې دی نعم الرجل هو زیدون. او بل په افعال مدح او ذم کې هغه حبذا دی. حبذا چې کوم دی د دې بیا احکام مستقل دي. په دې حبذا کې درې رائے دي. یو رائے د ابو علی الفارسی ده په بغدادین نحاتو کې، او د ابن برهان ده، او د ابن خروف ده. دوی وایي چې حب دا فعل ماضی دی او ذا چې کوم دی دا ورته فاعل دی، او مخصوص بالمدح هغه د دینه بعد چې کوم اسم مرفوع ذکر کیږي، لکه حبذا زیدون. نو حب فعل دی، ذا فاعل دی، او زیدون چې کوم دی دا مخصوص بالمدح دی. او دی مخصوص بالمدح کی هغه دو ترکیب جایز دی. یو دا چې حبذا دا جمله فعلیه خبر مقدم کا، زیدون دا مبتدا مؤخر کا، او یا دا چې زیدون دا خبر کا مبتدا محذوف واخلا، حبذا هو زیدون. دا سی وای. دویم رائے د مبرد دا چې هغه دا قول په مقتضب کې کړی دی، او د ابن سراج دا، او د ابن هشام لخمی دا، او د ابن عصفور. دوی وای چې حبذا چې کوم دی دا په اصل کې حب او ذاو دا دواړه کلمې سره یو سوري او د دینه یو اسم جوړ. نو حبذا دا اسم دی او دا مبتدا او د زیدون خبر دی. یا حبذا دا خبر مقدم، زیدون دا مبتدا مؤخر ده. دریم رایه د بعض نحات ده، او دا قول آغا ابن درستوی ته هم منصوب دی. هغه دا دی چې حبذا دا فعل ماضی ده، دا په اصل کې حب او ذاو دا دواړه کلمې سره یو سولې او دنه فعل ماضی جوړ سول. اوس دا حبذا دا حبذا فعل ماضی ده او په دې کې ضمیر مستتر دی، هغه ورته فاعل دی، او دا زیدون چې کوم دی دا مرفوع مخصوص بالمدح دی. دا ضعیف قول دی په حبذا کې.
اوس موږ دا خبره وکړل چې کله کله په دې نعمه یا بئس او سا دوی کې ضمیر مستتر راځي، فاعل به هغه ضمیر مستتر وي لکه نعمه قوما معشره یا بئس رجلا زید. دې کې دا بئس یا نعمه یا سا کې ضمیر مستتر فاعل وي او بعد کې د دوی تمیز راغلی، دا هغه فاعل تمیز راغلی. اوس چې کله فاعل دا ضمیر وي نو هغه وخت کې تمیز راتلل دا خو ټیک دی. اوس آیا کچیر فاعل اسم ظاهر نو بیا اجتماع مابین دا فاعل ظاهر او تمیز کی دا جائز دی او که جائز نه دی؟ په دې کې نحاتو اختلاف کړی دی. بعض علما وایي چې جائز نه دی، لکه دا قول منسوب دی سیبوی ته. هغه وایي داس نشي ویلی چې نعم الرجل رجلا زید. اوس دلته چې کوم دی هغه نعم الرجل دا رجلو دا فاعل دی او فاعل اسم ظاهر دی، نو فلهذا کله چې فاعل اسم ظاهر وي نو دلته رجلن تمیز دا نشي ورته راوړلی. او بعض علما وایي چې نه دا جایز دی، مطلقاً جایز دی. او درېیمه ډله علما هغوی بیا تفصیل کوي، هغوی داسې وایي که چیرې په دې تمیز باندې یو فایده زائده مرتبه وه، داسې یو فایده چې هغه زائده وه په فاعل باندې. فاعل چې کومه فایده ورکول دی تمیز دا هغه فاعل نه یو زائده فایده ورکول چې هغه فایده په فاعل کې نه وه، په دې صورت کې بیا جمع مابین د فاعل ظاهر او د تمیز کې جائز دی. لکه ته داسې ویلی شي نعم الرجل فارسا زیدون. دا قول جائز ولی دی؟ ځکه دلته را تمیز یو زائده فایده ورکوي. نعم الرجل ډېر ښه دی را سړی، فارسن په حیثیت د په دې باندې چې دره فارس دی، فارسی دی، نو فلهذا د فارسن یو زائده فایده ورکړل. هغه دا چې دا ښکاره کړل چې دی دا رجل چې ښه دی دا خواله په اعتبار دې سره دی چې دا فارس دی. او که چیرې د تمیز یو زائده فایده نه ورکول بیا په دې صورت کې بیا هغه جمع مابین د فاعل اسم ظاهره او د تمیز کی جایز نه ده. لکه ته داس نشي ویلی چې نعم الرجل رجلا زیدون. دلته اوس رجلا دا تمیز دی او په دې تمیز کې یو فایده زائده نشته، داس یو فایده زائده چې هغه فایده په فاعل کې نه موجوده. فلهذا په دې صورت کې بیا اجتماع مابین د فاعل اسم ظاهره او د تمیز کې دا جایز نه ده. بله مسئله دا وره چې نعمه او بیاسنه بعد کله کله ما راځي، نعمه ما او دی کی نعم ما هم ویلی شي، همداراز بئس ما او دی کی بئس ما هم ویلی شي. لکه قرآن کې هم راځي ان تبدو الصدقات فنعم ما هي، یا دی قول د بار تعالی کی بئس ما اشتروا به انفسهم. نو اوس وګوره دلته د نعمه او د بیاسنه بعد ما راغلی ده. دغه ما کې د نحاتو اختلاف دی. بعض علما وایي چې دا نکره منصوب ده بنا په تمیز باندې او فاعل د نعمه چې کوم دی دا ضمیر دی مستتر. او بعض علما وایي چې نه دغه ما چې کوم ده دا اسم دی معرفه ده او دا فاعل دی، دا په خپله فاعل دی. لکه دا مسلک د ابن خروف دی او نسبت یې سیبوي ته شوی دی چې د سیبوي هم دغه رایه وه.